چې راواخلې هم کې خواري کړې هلې ځلې کړي بې کوره شوي بې تعلیمه شوي بدنام شوي دي کورونه یې وران شول کډې یې وکړلې خو بالخصوص مونږ بیا هم هغې ګیله راخیستې نړۍ ته دا وښوو چې مونږ د پاکستان بچي یو او د پاکستان بچي به اوسو بیا دلته یوه خبره راغلله چې انضمام خبره وشوه دا ځای د دغو خبرو هم نه دی خو دا خو ټیک و چې زه کمیشنر صاحب کمانډر صاحب ډي سي صاحب ډي پي او صاحب درانه یاد کړم سټیج نه کوز شم دا د خوشحالۍ خبره دې کوم خو ما خیال دی چې دا ناست کسان چې 50 دي که 100 دي دا مطلب ډبرو پورې تعلق لري نو بیا به وایي چې دا طارق خان څنګه سړی و دا خو د بس په یوه اشاره وچلېدلو ولاړلو دلته هدایت هم داسې وشول چې لاندې خبرې حقیقت دی چې په دا باندې پوهېږو خو ډېر وخت پس راغلی دا جرګه خو بیله نو چې د انضمام په شکل راغلی و خو ما ته هغه جرګه ترې جوړه شوه چې مخکې قبایلي به کېده دلته انضمام وشو زه په دا کې نه څم دا د تا د وس خبرې هم نه وي خو نه ته بحث مباحثه میټینګ دلیل منطق ویلی شي دلته انضمام وشو اول خو د انضمام خبره دلته چې تجهیز راغلی و د انضمام شکل نه و راغلی ترمیم له راغلی و وشلو دا خبره نه اوس مونږ یو چې لاس چې مات شي غاړې له ځي مونږ هغه شرایط چې زه پې ما په خیال چې اوس په یوه یوه ګڼېږم نو ما په خیال چې ډېر وخت به ونیسي زه تا وخت نه ضایع کړم خو تاله دا سوچ فکر تېر کړم چې دا قبایل نه اوده دي او نه کمعقل دي او نه بغیر د تعلیمه دي مونږ هغه شرایط چې پاتې دي نو د یو قبایلي بچي په حیث د کمیشنر په حیث د انسانیت په حیث د شرافت په حیث باندې تا نه دا توقع لرو چې په میټینګ کې ځینې خبرې وکړي ځکه چې دا مزل کېږي سټپ بای سټپ کېږي کمیشنر هوم سیکرټري چیف سیکرټري وزیر اعلی همداسې بیا ځي وزیر اعظم پورې نو مونږ درته دا خواست کوو چې دا څوک ونه یي چې قبایل ویده دي یا کمزوري دي نو مونږ ښکلي پاکستانیان یو خو چې هغه شرایط مونږ پاتې دي پاکې زه اوس که یې وایي ونامه اخلم خو لکه اوس 100 اربه روپۍ نشته NFC وارډ نشته ایجوکیشن کې بس بخښنه غواړم دا چې په خپله ښه پوه سړی ټول فوکس ته یې چې ډي پي او صاحب دې مه خفه کېږي ما قدرمند دی ما عزتمند دی ټول فوکس په پولیسو دی پولیس دي بیا داسې پولیس دي چې په علاقه په دا یې پوهېږم چې راپورټ څرنګه لیکي او راپورټ څنګه نه لیکي خفه رانې نه شو غلطه یې کومه که صحیح نو دلته زه د انضمام مخ نه لنډ درته ویلو که وګډې ما په خالي بخښنه غواړم بیا به تا ته داسې سړی ښکاره شم چې دا تېروتنه قبایلو قرباني ورکړه قبایلو تاریخ لرلو پاکستان د مضبوطېدو مشران په هر ځای کې ملاتړ یې کړی دی دلته که راواخلې زموږ نه په یو شکل باندې روزګار اخیستل کېږي دا کوم قصدن بخښنه کمیشنر صاحب کوي نه کوم نو ما خیال دی چې ډېره لنډه خبره دې شي دلته روزګار اخیستل کېږي غلام خان کې چې ګوري یوه پالیسي و پیټه کې چې ګوري بله پالیسي و کراچي کې چې ګوري بله پالیسي نو ما تورخان کې چې ګوري همدا پاکستانی یم همدغه تاریخ یم ما په خیال چې معمولي رفت آمد هم نشته نو کمانډنټ صاحب تاسو نن خوشحال دی یم چې پولیس کمیشنر صاحب تاسو د سرحداتو محافظ نو مطلب په دا پالیسۍ کې داسې پالیسي جوړه کړئ چې ما د قوم بچي په روزګار شي ما د قوم بچي مزل وکړي ځکه چې یو قوم چې بې روزګاره وي ما په خیال کې هکې پودري چرسي مفرور غلط هغه خلک پیداویږي چې هغو ته مجرمین ویل کېږي نو مونږ درته یو چې د ما بچي چې په روزګار وي دا زه تسلي درکړم چې زه قبایل شهنشاه ما پیدا کړی دی ما قبایل
ریاض ما پیدا کړی دی، ما قبایل عتیق ما پیدا کړی، ما قبایل نیاز علي خان پیدا کړی. دا درته یم چې انشاءالله چې دا روزګار مې وي، زه به د تعلیم و صحت په موقع کې یم چا نه وروسته نه وم. مونږ درته خواست کړو، دلته بخښنه م غواړم، په هغه باندې هم ښه پوهېږم ډسپلین باندې چې حد نه زیات اوږد تقریر مو وکړو، په دا باندې هم پوهېږم، داسې نه، خو دلته هغه درس چې راواخلې داسې غونډه و ذمهوار کسان چې ګوري نو بیا نه رخېږي. یو قام سرمایه دولت دا زه د ژوند ضرورت ګڼم، خو علمیت چې دی دا د ټولو نه ضروري دی. علمیت اوس زه به درته دا ویم چې یو کلیدی دی، شلواری دی، ملاګوری دی، شلمانی دی. اوس راته یو شلماني وي که دا خبره زه همداسې غلی شم کوږ شم، هغه شلمانی به سبا راته وایي چې بدبخته مشره ته سټېج ته ودرېدې او د ما مسله دې یاده نه کړه چې ما سکولونه دي پای کې استادان نشته. استادان نشته دا خو په خوله وړه خبره یادېږي، خو دا دومره غټه خبره وه چې په یو سکول کې استاد نه وي، تش بلډینګ شي، چې تش بلډینګ شي ورانېدو طرف ته لاړ شي، چې ورانېدو طرف ته لاړ شي ما قام بې علمه شو. نو زه چې سټېج ته ودرېږم په ما باندې د قام دا حق شته دی چې دا یې یاد کړم، جایزه خبره چې مطلب دی چې په سلمان کې په های سکول کې استادان بیخي نشته دی، کم دي. بل یو روډ جوړېږي په سلمان کې چې د غاښې نه د واړه سلمان پورې چې 12 کیلومتره دی. نو ما پخه چې دغوم یوه ژړا او فریاد و چې په کار دی چې راله راکړی شي. دلته به د ما نور وران چې ما نه قدرمنم دي، ما نه درانم دي، ما نه زه ترې رهنمایي او خبرې م زده کوم، لکه اوس وارث خان ملک دی د پلار نښ کمېدو، درانی ملک دی د پلار نښ کمېدو، داسې نور نور محمد امین ناست دی د پلار نښ کمېدو. دغو نه زه څه زده کړم، دا به بیا نورې مسلې وچېړي. خو دلته یوه خبره چې نن تقریبا چې مونږ حجرې له دومره وختي دومره ډېر قام راغونډ شوی و چې بیا ما د بازار د خلکو سره هم سلا وکړله چې دا یې چې د ما ګټه او تاوان چې دی خپل پخي سره دی، و دا زه نه یم. ما که بازار دیم ځان مې دی، که تیرا مې هم ځان مې دی، که باړه مې هم ځان مې دی، که جمرود مې دی ځان مې دی. خو هر هغه خلک چې ځان ته اسانتیا جوړي ورسره ځان کوي. دلته نن د کرمنې د ډي صاحب کتنو کې د کرمنې الچې برکت برک خلک دی چې زه په تحصیل کې خپل ګټه او تاوان د لنډي کوتل سره رکړم، په کار دی چې په دا عملي کړی. دا ځکه کوم چې دلته راواخلې زه په خپله ملکخانه یم، سړک نه علم چې ګوري کمیشنر صاحب دې خبر ته وایي نن ما ته څوک وایي چې ودرېږي نه الیکشن ته، ما جزوایم نه شم ودرېد. ما دا ډېره شرم خبره چې خپل کلي کې 50 وانخلم. ما کلی چې یو ذمهوار کلی دی، د ملکخانې کلی دی، په خیبر کې منل شوی کلی دی، نیمې وروره په یوه ځای کې ویشته یم، نیم بل ته دلته غوا خبرې هم نه دي. خو دا رسې د تحصیل مثلا دو چې د وخت مخنیوی وشي نو ښه خبره به راشي، که نه خاموشي راشي بیا دغه شوه. زه نور تاسو وخت هم نه نیسم، بخښنه هم غواړم که د چا زړه مې دردولی وي نو د درد